نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد والعالم ما سوى الله تعالى دا عالم اطلاق ما سوا د باری تعالی څومره موجودات دي په دې باندې دا عالم اطلاق نشي یوره د عالمانو بزرگانو دادا چې عالمنا زر عالم دي دوی مره د عالمانو دادا چې اتل زر عالمونه دي درې مره د عالمانو دادا چې سلويخ زرا عالمونه دي سلور مره د عالمانو دادا چې اتیا زرا عالمونه دي پنځه مریا د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما دا چې د عالمونو حساب د الله نه سوا بل چاته نه معلوم وما يعلم جنود ربك الا هو وما يعلم جنود ربك الا هو دین دلیل نیول دا څو اقوال شو عالم ټول ته وس مشهور پدې کې نا سلور عالمونه دي چا لورځي ها عالم اخرت عالم برزخ دا هلاویل د دې وس موجوده وخت عالمونه سودی یو عالمی ناسود ته دویم عالمی ملکوت ته دریم عالمی جبروت ته سلورم عالمی ناسود ته عالمی لاہوت ته نمبر 1 عالمی ناسود سین عالمی سین خوا داخلو شو بے عالمی ملکوت دے بیا چې دینو عالمی جبروت دے بیا عالمی لاہوت دے ناسود سین او تیسر لکی تا عالمی ناسود دا لذیذین اونیسا تر د سدرت المنتہا پوری دا لاندې زمکینا زا سدرت المنتہا باندی بریکونیسا دا عالمی ناسود دا عالمی ناسود نا بیا برا چې قبله په طرف باندې د مخې خېږي خې طرف ته او ګس طرف ته یو طرف ته ملکوت ته یو طرف ته جبروت او د اغین بر بیا عالمی لاهوت ته قانون د دې عالمونو الله تعالی داسې خو دې چې د عالمی ناسوت ملائک او مخلوقات عالمی ملکوت ته نشي اوریدل او نه عالمی ملکوت والا دی ناسوت ترا کوزي دي شي او نه جبروت تتلی شي او د جبروت والا لاهوت ته نشي تلی او د لاهوت والا لاندې جبروت ملکوت او ناسوت ته یو عالم والا بل عالم ته اوریدل نشي د یو عالم والا بل عالم ته اوریدل نشي په دې تمام مخلوقات کې نه اچا هم
یو عالم کراس کړی نه دی د دې طرفه چې بره ورختلی دی نه د بره مخلوقو کراس کړی دی چې لاندې راکوز شوی دی بجزې محمد صلی الله علیه وسلم واحد په کائناتو کې دا یو شخصیت دی چې د دې طرف یې څلور واړه عالمونه کراس کړل او د واپسۍ کې څلور عالمونه کراس کړل تاسو ویستئ پر مې ویسوځي جبریل وایي که نور نشم تللی پر مې نور نشي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې طرفه کراس کړل او بیا د هغه طرفه کراس کړل مخلوقات او ملایکو ورته حیران روان څونه وخت کې روان 60,000 سالو ته الله زمانه ودرولې وه 15,000 کال کله چې اسمانونو کې د پیغمبرانو سره ملاقات کېږي که نه اغیاهما به نه یری اغیاهما په دغه ترتیب باندې الف زرعه عین عیسی علیه السلام یا یوسف علیه السلام بیا الف ادریس علیه السلام بیا هارون علیہ السلام بے میں موسیٰ علیہ السلام بے علیہ ابراہیم علیہ السلام اغیاہما نو دا عالم چراوالی دا اللہ رب العزت نما سیوا دا اللہ جل جلالہ دا صفات نما سیوا دا طول سره دا طول اجزاو محدث دا عقیده بیان ولا په دې عالمونو کې دا بلنګ تقسیم کېږي کده چې وایي عالمي دنیا دا عالمي برزخ دی او عالمي آخرت دی یا عالم الاجسام دی عالم الاغراض دی او عالم النباتات دی او عالم الحيوان دی عالمي فلان دی فلان دا شیزونه د سم په کې جوړیږي د سم عالمونه چې په غاټه سره دا څلور مې راکړي دا ټول سره د ټولو اجزاو د څه چې کېږي زړه محدث نه دی او نور محدث سترګې کې محدث نه دی نن دا ټول په ټوله هر څه په نظر راځي او نه راځي سره د ټولو اجزاو دا محدث معنی حادث نو یہ موجود دا زمن د مسلمانانو عقیده یاد شو نو والعالم ما سوى الله تعالى عالم ستوي ما سوى الله تبارک وتعالى نا دی ما کی ابهام پروتے ابهام کله ابهام تقاضا کوي د بیان نبی و د بیان داش او کله ما کې ابهام پروتي خو تقاضا د وضاحت نه کوي دا ابهام لپاره د تفخیم وي تفخیم تعظیم هغه سمنه ډېرې وي هغه سمنه وي معنی دا ده چې فغشیهم من الیم ما غشیهم او ډېر زیاتې بې اندازې وي چې دې وي دغه چې خدای ابهام د تفخیم راوستو فغشیهم من الیم ما دوی ما کې ډېر لوی دغه پروت دی ما غشیهم دا خدای خبر څومره اوبه دا خدای خبر شه نو دې ما کې ابهام دی دا تفسیر غواړي ما سوى الله دا څوک دې مني بیان دی من الموجودات دا موجودات کوم موجودات مما دا آغنا یعلم به السامعو چې پی جان دل شپدی بان سانغو جل جلالہو اگا وجر تسمیتم پکی اشارہ رالا چې عالم متذکوی عالم دا صیغت اسم آلے دا آلہ دا پی جان گلو پدی باندی اللہ جل جلالہو پی جان دلیشی سونا انسان دی ارس تغییر اگوری
دونه چې دی ځکه حکم راغلی فسیرو فی الارض چې تاسو په ځمکو کې وګرځئ دا قدرتونه وګورئ نو ستاسو به په الله جل جلاله باندې یقین او د الله په عظمت شان باندې نور هم بصیرت سیوا شي بصیرت به دې کې پوره مباحث دي به تاسو کوم چې یو بزرګ وایي ما د دین الله پیژاند بل وایي ما د دین بل وایي ما د دین بل وایي ما د دین خطو کلن دی مما يعلم به الصانع صانع توجه الله جل جلاله الله ته صانع ویلې چې کنه دا ځان له مساله ده روش تر روان د من په قائل کې چې دا نمونه د باری تعالی توقیفی دي موقوف دي په سیمانه د شاعرانه کنه دا سینم چې په الله باندې دا غي معنی پټ کړي شي او ورته ویل شي دا براش یقالو ویلیکیگی عالم الاجسام عالم الاعراض او عالم النباتات شنکو والا او عالم الحیوان الى غیر ذالک نباتات کی قسمہ قسم یخ گرم ترش خواگا دیکھن پر نباتات کی روشیز دے فروت کے بہت منگوے سونت کریو دے فروت کے تاسو ته پیژنې څه نه دی یو څه سبب څنګه جهان دیده کې لیکلي شیخ الاسلام تقی عثماني حفظه الله چې دا غو خدا یو بار ملک ته دریو یو خیر تو بوټي ما د تدلې دا چې اخر ما کړه دا رضا سمت و چې زه ته څنګه روان شوم او شوم مسکول لپاره نو دا چې کوم ترجمان دا باندې دې پکې زی سوال وکړي مکه نو دا وایي چې دې څه تاسو شولې نه دی بمري دا دونه ځخري لري ما ورته ویل چې دې څه سره تاسو نه به څه کوي نو به راته بل بوټي خو د چې زر به دغه بوټي په لاس کې مګي هغه په زرو مګي نو بس به حالات نه بچ او دغه بوټي په لاس کې واپس ونه مګو دا انسان مري ما ویل چې زبس خبره ذاته جوړه کړه دې مثال دې د ګناه سره ادا کوي ګناه سره ادا کوي او دغه بوټي مثال چې د توبې بیرته سره د ګناهونو د هلاکت نه بچي کله دې کله آزاد د دې مثال د دنیا هم دی دا مثال سره تقوا دنیا سره دا کوي چې تقوا ده نو عالم النباتات عالم الحيوان الى غیر ذلك فتخرجون اوزی صفات الله عالم کی اللہ رانلے صفات اللہ پا کناران صفات اللہ پا کوالی رانلے کہ دغا غیر اللہ ندی دغا غیر اللہ ندی غیر الذات ندی نہ عین الذات ہے نہ غیر الذات ہے فخفل جے براشل تبا پی پیف شی خودل تصرف دونا معلوم کا کہ صفات دباری تعالی نہ عین ذات دباری تعالی دے او نہ غیر دے ذات دباری تعالی دا څنګه نبی په پیش نو اوزی د چان د عالمنا صفات د الله صفات په عالم کې دا شامل ندي لانها ذکا صفات د باری تعالی لیست غیر الذات دا غیر الذات ندي کما انها لیست عینها لکه څنګه چې دا عین الذات ندي نو متن د متن سولګه عالم بجميع اجزائه چراوالی من السماوات اسمان راوالی وما فيها اغچ پاسمان نکدی او زمک راوالی وما اغا علیها چی پدی زمک باندی چی پدی زمک چیدی او پدزمک باندی دی سماواتی جمع راولدا اور ملاتے جمع او ارضی مفرد راولو عالم کی زمکی دیری دی کی والا سو دی وہ پکم دے کی راولو وہ
فدير احاديث كده سبع عرضين سبع لو انكم دليتوا الحبل الى الارض السفلى كتاس يورسي او ومزمك تلان دكتكين لهبت على الله تجري تدبيره من العرش الى الفرش ثم استوى على العرش كده تبدا خبرته الى بدي كده في پیشوری مولا صاحب نظم کی سوری ودانی نظم کی سب عرضین او قرآن شریف کیو تا صرف اشاره راغلی سورة طلاق سنگ راغلی یو آیا ومن الارض مثلهن اسمانون یو یاد کی بے نظم کی مثلهن دا مثل مفسرین وی پتعداد کی مراد چو اسمانون و نظم کی هم امام القرطبی وای چې الله پاک سماوات دا جمع کړی دي او دا ارضین دیني دي جمع کړی ارضی ویلې ځکه ارض كلها تراب واحد او پاک سماوات نو یو اسمان دی یو سره جوړ دی بل یو بل مابین کې یو بل سره جداواله د دې جزونه جوړ دی د دې هر اسمان خپل نوم دی دا سره جوړ دی دا پوره تشریح ده فنجاه الدارین کی وتاسو ته ویډاو شي نو سماوات ذکر دا خبر دا ټول دې څخه خطه ابو وانا بنجي بس يوم ما تعداد بيشاتا الله رب العزت تمام نو سماوات کې بیا موږ یو سوال کوو سره سوال بتاو کوم جواب تاسو وګورئ یاره دا سماوات باندې خو اسلام راغلي دي دا خو جمع کثرت شوه جمع قلت کی تعریف ترې ما ته متوجه شي جمع قلت کی تعریف ترې دا 3 سے لے کر 10 تک دا جمع قلت ده جمع کثرت 10 سے لے کر 10 سے لے کر وایا ها دا خو جمع کثرت ده پته هوريږي چې د لسنه عثمان نه کم نه بیا تاسو به ولد و جوابونه ورکوي دا مقدار ډیر خسته سوال دی او خسته جواب یو کیږي تاسو به ولدا جواب ورکوي چې دا الف لام په داخل دي دا جمع کثرت ده ندلالت النصر اشاره سره دا خبره معلومیږي چې را اسماننا دا دلسنا کم ندي لکه جمع کثرت ابتدا 10 نواخلا تاسو په ځا ولیکن بل طرف ته 7 سماوات عبارت النس کی وراغلی دي چې تعارض را شکل د عبارت النس او د اشاره النس نو الک اعتبار به عبارت النس لري دا وواله په عبارت النس ثابت دي او دا لسوال یا دا غینه زیاتواله اشاره النس سره اشارت د عبارت په مقابله کې کله عدم اصلي جواب هغه دی چې تاسو په مختصر معنی په حاشیه کې ویل تاسو ته حاشیه ډېرې دا ته وایي نو ګوره په حاشیه کې التخصص جواب کړی چې په دې جمع قلت او جمع کثرت کې دوه مذهب دي او دا دیم تتازانی ورا کړی یو مذهب دا دی چې دا جمع قلت دی توای چې 3 سے لے کر 10 تک ها او جمع کثرت 10 سے لے کر چلو او دوی مرے دادا چې جمع قلت دادا چې 3 سے لے کر 10 تک او جمع کثرت دادا چې 3 سے لے کر په 10 بریک نشته ځکه چې چل اذا كان الامر كذلك چې دا جمع کثرت هم د دریو شروع کی به په وو باندې کوم اعتراض دا وارد نشدا په حاشیه د مختصر معنی کې دا جواب دا جواب سماوات نه دی کړی خو د جمع قلت جمع کثرت تحقیق کړی ته په بیت نو څونه به ته پټاوه
څه کوه پټ کوه خبره باندې پیښې که نه خوند او رنګ خو به وله پکې ته څه کې په ناز کې پیدا کې او د صرف جوړ کړی قدر ته خان السماوات وما فيها والارض وما عليها دا محدث دی محدث معنا او توکل کا اے مخرجن دار استلی شویلی لعدم نا وجود تا بمانا پدیمانا بانی چه انه کان معدومن دا معدوم پوجدان امندل شو خلاف ثابت دے پلاسی پولرا حیث ذهبو دی تکڑے دے قدم دا سماواتو تا بموادها وصورها چې مواد دي چې د قدیم دي او صور صورتونه دي دام چې د صورت نوعی دائم قدیم دي و اشکالها او د دې دا شکلونم قدیم دي او قدم د عناصر بموادها چې دا د سن جوړ دي دا عناصر او دا فارمولی و صور دا ټول قدیم دي لکن بالنوع اولکا فلاسفه و گزاره کوي بالنوع کن تو بکراله دغه ازم دینه یې خدای باران وی وره وی وره وی وره وی وره وی وره چاو ته وی چې یې بکسا پکې اله چې صاحب کې اخلم فصل سوسی فصل کېږي فصل سوسی دا معنا صاحب کې اخلم څه چل کېږي مولا صاحبه فصل دغه کېږي دا سوسی خبرم پکې ده ځینې کله ورته فلسفه ته ورکې چې کله صبر کوي بیخي سر څه دلګي ذاتو سره قدیم دي او کنه انګره بابا ناس ته ولاله اجیس ابن مسیری وش ها مبارک بیراله اجیس بل وش څو شو بل وش اجیس به خدای دې پکې خیر وش دا ول خدا بیا ولا راله بیا ولا اجیس دریم وشو په ورته صبر ولا نو فلاسفه ولا خدای صبر ورکړي لکه هر څه قدیم وایي هر څه ته وایي لكن بالنوع ورد بالنوع معنا دا ده د اسمان د جزئی هو قدیم نه دی دغه انسان دا هو قدیم نه دی ولکه دا عالم او دا ارض دا د نه خالی نه دی مخکې دا بل شي او بیا د هغې نه مخکې بلو بیا بلو بیا بلو بیا بلو بیا بلو داسې ټیم نه دی راغلی چې هغې ته ورسېدې نو دې ته قدیم څه ویلی کېږي ملا صاحب قدیم بالنوع چې لکه هوبهو دا چت دا نه و خو د دا چت دې نه مخکې بلو 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 نو نویوالی پکې نه دی راغلی نو دې ته دیو قدم بالنوع وایي چې دا نوع د قدیم لکه د انسان په حق له باندې دیو دا خبره کوي چې دا څو پیرې اوښتې وروښتې دي هلکه څنګه اوښتې روښتې دی وایي دا کوم انسان چې جوړ دی د نطفې د منۍ نه دا مني چېرته وه هلکه دا د پلار سیو خوړلي و د هغې نه جوړه شول او دی د هغې نه پیدا شو او هغه سیو چې کوم دی نو هغه دغه دا چېرته و نو هغه سیو پسې به چې کوم دی لاړ شه پلانکي مادې نه پیدا شوې وه هغه بله ماده چېرته و نو هغه د پلانکي مادې نه پیدا هغه بله چېرته و هغه د پلانکي مادې نه هغه بله چېرته و هغه د پلانکي مادې نه داسې په سیغه وهلم جره وهلم دقه دیو د قدم بالنوع قائل یو قدیم بالذات ته او یو قدیم بالنوع ده دې ته قدیم څه کېږي نوع او د دې یو حادث بالذات ته او یو حادث بالنوع حادث بالنوع دا معنی چې احتیاج الى الغیر لري دې ته حادث بالنوع لکه احتیاج الى الغیر لري او دا چې نه دي جنو به پیدا شو چې نو ویني به پیدا شو نو دیو د عالم د قدم د غلیدا قائل او منګه د عالم د حادث والی تی لکه دی وی عالم دا قدیم دی والی
لأنه مستغن عن المؤثر د مؤثر نه مستغنی دی وكل ما هذا شانه فهو قديم فالعالم قديم جواب داده چې دا ړاندو او کاڼو او ګونګیان دي سمون بکمن عمیون دقه شیزونه دا خلق دی چې دا ویني دی باندې به وایي سپي دم وي عوام دي ته سپي دم وایي د باندې څه دم وي سپي دم باور باندې وي دی وی عالم مستغنی دی د مؤثر نه څنګه مستغنی دی مؤثر د اسمان په خپل باندې د څه ودرې دي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د سره مناظره راغلی و فکر دلاله مناظره چې د دې سره رااله کوم ته میټا کلیو د مناظره د پارا خېستې هغه صاف مال دی لس بجې یار دې نو خلک چې دې شي راتلی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې شورانه بادشاہ په دربار باندې راغون هغه دهری وای نقیدم د عالم والا چې دا شکار دی چې ګوره دې نشي میدان لراتلی دا ویل جیل ته واچوه هغه ته ورته لږ صبر وکړه نشي راتلی صبر ورته خیال وکړه ویل ګوره بس غرمه شوله ماسپښین تېر شو او ویل موږ به چوټي کوو نشي راتلی چې خیال کوي ورګې څوک هغه دی کې ښکاره چې ویې کتل دقه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مناظرې اول شروع د دې نه وشوله چې ته په خپله وعده باندې کلک نه ته خو چې د کوم شریعت او د دین دعوه کې هغې کې خو د وعدې ډېر لوی دغه راغلی اهمیت راغلی امام صاحب وایي عذر پکې قبول دی که نه یار سیلاب راغلی باران شوي ډوب نه سیلاب راوتي چې د راوتلو څه شان نه خو بیا یې داسې کارونه چې یوه ونه زما خواله هغه ونه راغله ما ورته کتل ګر 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 په خپله باندې دا ونه تختې شوه یا بیا ورته ما کتل چې ډب 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 په خپله چې کوم دی دا یو بل سره کېدله د هغې نه کښتۍ جوړه شوله زه ور وختلم او بیا دا کښتۍ په خپله روانه شوله دې غاړې ته راله دې راکوز کوم دا ستا خواته ته راله اوس وایه مناظره کوي وایي هغه د هغې په خندا ولې شاته وګورې باچا ویلې دا دغه خلک دی نو ویم چې د دې ونه خلاصه دا جیل ته وغورځوه ولې چې دا په خپله باندې وایي ونه د چا خواله راځي په خپله باندې ونه تخته کېږي په خپله باندې چې کوم دی دا تختې را یو ځای کېږي چې د هغې نه بیړۍ جوړه شي فکر دې راغلی امام صاحب وایي نور مزه چې دا دونه وړې بیړۍ په خپله نه شي جوړېدلی دا دونه غټ اسمانونه په خپله څنګه جوړ شو دغه غټ اسمان جوړ کړی چا دی ودرولې چا دی همدغې ته مونږ الله و چې تا ته څوک داسې معلوم وي د الله نه غیر چې هغه دا کار کوی شي مونږ ته وښیه هغه ته به سجده ولګو د الله نه غیر ته وایي سړي په تندي خواله راغله او سر یې ښکته کړو لږ ساعت بعد یې سر اوچته کړو چې زه اوس پوه شوم ما ته کلمه ووایه کلمې وویل او مسلمان شو دې کې مسله دا نه ملا صاحب دی وایي عالم مستغني دی د مؤثر نه دا دونه غټ اسمانونه مستغني عن المؤثر کېدی شي دا به څنګه مستغني عن المؤثر شي نو دیو د قدم بالنوع قائل دی یو دی دا قدیم تقسیمه قدیم بالذات او قدیم بالنوع تا قدیم بالذات صرف الله پاک ته وي قدیم بالنوع دی نور ته وي نو دا محدث دی مخرج دی دا عدمنا وجود تا بمانا انه کان معدوما دا معدومون موجود شو خلاف ثابت دے فلاسفه لراهی سذهبو الى قدم السماوات بموادها سرد ما دونا او د سورنا او د اشکاننا او د قدم د عناصرنا بمواد ټول عناصر ورث قدیم دی بمواد او سورها لكن بالنوع النوع څه معنا ده د نوع معنا ده تکیخا د بالنوع صورت ده دی بمعنا کې بعد تصویر او د صورت ده په دې صورت سره چې انها دا عالم نه دی خالی شوی خط ورګز د صورتنا د اسمان صورت پکې میشته پاتې شوی دی د ونی صورت پکې دا میشته پاتې شوی دی د انسان صورت پکې دا میشته پاتې شوی دی نعم او دا منو اطلقوا القول دی اطلاق د قول کړی په حدوث تماسی والله باندې دیو د ماسی والله ته حادث وای او کوم حادث وته وای مونږ سیبو حادث هغه حادث ته نه وایي چې دی نو په وجوده بیا را موجود شو حادث دا معنی احتیاج الى الغیر لري احتیاج الى الغیر لري
لكن بمعنى الاحتياج الى الغير لا بمعنى سب منغم دے ما سوى الله تا حادث وایو فلاسفم ورته حادث وایو او په منځ کې ډېر لوی فرق پکې